دا وس سورة بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دا سورة بقرہ دا دې نوم دی. دا هر سورت لپاره نوم لکه سورت فاتحه لپاره نومونه بعض ډېر وي، د دې لپاره نور نومونه هم شته. سورت بقره بقره ویل شي غوا ته، چونکې دې صورت کې په اتمه رکوع کې د غوا باس راغلی دی. اتمه رکوع کې نو هغې متعلق قصه راغلی ده، بیان شوې ده. را به شي تاسو له د دې وجې نه دغه مناسبت سره د دې صورت نوم چې کوم دی سورت بقره کېښودلی شي، ځکه چې غوا ذکر ده په دې کې. باقي د دې صورت هم فضایل ډېر زیات دي د صورت بقرې، ځکه دا اولنی صورت ته چې نبی علیہ السلام هجرت کو مدینه منورې ته، او دا صورت اولنی نازل شوی دی په نبی علیہ السلام باندې. او حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ان لكل شيء صناما وان صنام القرآن سورة البقرة. پیغمبر کنه نبی علیہ السلام فرمایي د هر یو شي لپاره فضیلت او چتواله دي، او چتواله د قرآن چې دی نو په سورۃ بقره سره دی. سنا ویل شي د وخه یاد دی غوي چې کوم معقوبي اوچتواله دی هغه ته ویل شي. نو د دې وجنا سورت بقرہ په سورت ټول قرآن کې د دې مثال دا امتیازي شان دی، د اوچتواله الله تعالی دې ورکړي. او د دې وجه نه د دې نور فضایل هم ډېر دي، او دا یې مضامینو په اعتبار سره د دې کې مضامین ډېر زیات دي. د نور صورتونو په نسبت سره د قرآن مضامین هغه په دې کې ډېر زیات دي. او د دې وجې نه قرآن خو ټول یو فضیلت ته دی، لیکن بعض مضامین چې په کوم صورت کې ذکر شنو هغه الله تعالی امتیازي شان هغه صورت له ورکوي. پیغمبر نو ټول صورتونه د قرآن خو قرآن دی که نه، خو لیکن چې کوم بعض مضامین هغه ذکر شي په صورت کې امتیازي شان سره، نو هغې له الله تعالی امتیازي شان فضیلت ورکوي. په دې کې هر قسم توحید هم په دې صورت کې ذکر دی، رسالت هم ذکر دی، او د کتابونه د آخرت هم ذکر دی، او دارنګې آخرت ټول باس په دې کې ذکر دی، او مرکزی اعمال هم په دې کې ذکر دی. جهاد شو، جهاد، انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال خرچ کول، منځ، روزه، حج، زکات وغیرہ دا ټول په دې سورۃ بقره کې ذکر دي. معاملات هم ذکر دي پکې، نکاح پکې ذکر دی، طلاق خباس په دې کې په دې سورۃ بقره کې عدت، قصاص، وصیت او رهن، قرض، دا ټول په دې صورت کې دا الله تعالی ذکر کړي. نو د دې وجې نه ټول مضامینو باندې دا صورت دا پوره دی. او نو دا د دې یو بل نوم دې ته فستات القرآن ویلی شي. فستات القرآن، فستات توی سره فستات ویل شي خیمې ته. دا قرآن دا صورت چې دی دا په منزله د خیمې دی، لکه سړی د خیمې کې پکې محفوظ ناشتي.
او چاپیره هغه راګرځ کړي وي انسان او نو د دې وجه نه دا دویم نوم د دې ذکر دی چې دا د احکام ډېر زیات راګر کړي دي مضامین د قرآن باندې دا حاوي ده ټول دا صورت دته برتری حاصله په نسبت سره نور صورتونو ته ذکر ده په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة دا حدیث مبارک ہے الفاظ حدیث مسلم سے حدیث تھے پیگے گا وہی اقرأوا سورة البقرة سورة بقرة بولو رہے فإن أخذها بركة دا دے پاکستولو کے پویلو کے برکت تے وترکها حسرة او د دې په پرېښودلو کې حسرت او افسوس ته بیا به افسوس کوئ دا لولئ سورة بقره ولا یستطیعها البطلة په دې باندې طاقت نه لري دشمنان باطل خلق دې چې دا ووایي نو بیا به تا توسو باطل نشي نږدې کېدلی ولا یستطیعها البطلة دا حدیث مبارک دی مسلم شریف نو د دې وجه نه لوستل د دې چې دا ډېر زیات اجر لري واضح کړه دا خو فضایل د دې سورۃ بقره شو اوس تاسو ته دا پکار دی ما تاسو ویلو چې ربط په دې یو سورۃ د بل سره راولي یا یو آیات چې د بل آیات سره درشي کنه پیوشن هغه ربط براولي او د دې صورت د دې ربط ما قبل صورت سره سره د سورۃ فاتحه سره چې دا سورۃ فاتحه متصل او د دې دوه یو تا نږدې کتره ده اول سورۃ فاتحه او پسې سورۃ بقره شروع شو حالانکه سورۃ بقره د سورۃ د دې په مابین کې فرق دی دا په اعتبار د نزول سره 87 نمبر ده یند دې نه مخکې 86 سورتونه نازل شوي سورۃ بقره نه او دا 87 نمبر ده او سورۃ فاتحه خو 5 نمبر ده پیګه وکړه دې کومه څه ډېر فاصله ده نو د دې اخر ربط څه دی یو بل سره چې دا په ترتیب آسماني کې دا ربط د دې دا سره راغی نو ربط مناسبت په کېږي کنه پرې اعلی به بیا نو د دې دو درې ربط دی یاد ساتئ د سورۃ بقره د سورۃ فاتحه سره په سورۃ فاتحه کې الله تعالی نمونږ دا سوال وکړو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته لار نیغ وښیه مونږ درخواست هدایت الله ته وکړو چې خدای مونږ ته نیغ لار وښیه هغه سوال زمونږ الله قبول کړ اوس په سورۃ بقره کې وایي چې ابتدا کې وایي چې ستا سوال منظور شو او په ابتدا کې الله تعالی وایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین پیګه وکړه بس دا کتاب دا ما تاسو ته راولېږه په دې کې شک نشته او دا هدایت دی د متقینانو لپاره نو سبب د نیغې لارې چې دی نو هغه څه وګرځېده د کتاب وګرځېده نو سوال منظور شو نو د دې یو بل سره ربط راغی که نه هلته کې سوال و دلته کې جواب شو نو سوال او جواب خو یو بل سره ربط وي که نه نو دا صورت ځکه متصل د صورت فاتحې سره راوړو پوهېږئ که نه دویم ربط دا دی دغه یاد ساتئ
چې ذلك اهدنا الصراط المستقيم ویل دلته کې ذالک هدى للمتقين دا بس متقیان ته هدایت دا قرآن دی بس. او دویم ربط دا دی چې په سورۃ فاتحه کې درې جماعتونو ذکر شو د درې جماعتونو اجمالی طریقې سره په سورۃ فاتحه کې خو ذکر شو لکه اول منعم علیہم چې چا باندې انعام شوي یا الله موږ ته وښایي صراط المستقیم انعمت علیہم چې تا په هغو باندې انعام کړی. دویم چې دی مغضوب علیہم دویمه یعنی جماعت هغه د مغضوب علیہم چې تا غیر المغضوب علیہم. او دریم ضالینو چې الله د دو جماعتونو وساتي او د یو جماعت کې مې راولې چې هغه منعم علیهم دي. نو دا درې ذکر شنو. اوس په سورۃ بقره کې اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا کے پلوف نشر مرتب سرا یعنی په ترتیب سره الله ذکر کوي. اوس دقشا د دې دا مناسبت شو چې الته کې خو موږ دا سوال کړو چې الله موږ د منعم علیهم نه وګرځي مغضوب علیهم نه د ضالین نه محفوظ وساتي. د دوه فرقونه درې فرقې ذکر شوی کنه. و دلته کې په سورۃ بقره کې په ابتدا کې شروع کې اوس په دې په ترتیب باندې اول منعم علیهم ذکر کړي ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین. متقیان کم دي؟ دا منعم علیهم متقیان هم منعم علیهم دي کنه باندې نام شکر متقی خواہ دی چې بغیر نام وشکل. نو دا صفات تا منعم علیہم پینزی صفات اللہ تعالیٰ ذکر کرو. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون پورے سو صفات پینزا دا دا منعم علیہم اول دا ذکر. او بیار پسے چی دے دا کفار و خالص و کفار چی آغا مغضوب علیہم دی پیگے بکنا فاغو باندې اللہ غضب شوی دی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا اغو باسکر. اور پسے بعد دوالینو ولهم عذاب عظیم پر دین روسی بیا د منافقین و دوالین و باز شروع کی پیگا بکنا نادری فرقی تو ان اللہ علی کل شین قدیر دے رکو آخرہ پورے دادری فرقی ذکر شوی پیگا بکنا پیگا نو دا دے ربط داغی سرارانا دے آج دا کی اجمال و دا کی تفصیل لاغے پیگا بکنا پیگا ال دې ګونام شوی چې موږ ته منعم علیهم اوس موږ ته پته ونه لګي چې منعم علیهم کم دي. الله تعالی موږ ته خو چې متقیان دي صفاتونه دي په دې صورت کې. بیا کې دا سورۃ بقره دا سورۃ فاتحه دې بار دا په منظره د سره تفسیر دی راځي کنه دا دغه تفسیر کې نو دا خو خامخا د اجمال تفسیر په مناسبت دي کنه دا ربط دویم دا ربط پوښه په دې ربط کنه ها. اچھا جی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا وی چی وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْكُفَّارُ وَالضَّالِينَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ. پیگے پہ کرنے پیگے امام رازی رحمت اللہ علیہ دا فرمائی وی دا دے وجن اللہ تعالیٰ شروع کر اول پا ولذلك بدأ بذكر المؤمنين أو الثناء عليهم
فی خمس آیات پنځو آیات کې ذکر شو کنه د اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون په پنځه آیات دي په پنځو آیات کې پنځه نو د دې وجنا اور پسې بیا تابع کړ دوالین اور پسې بیا چې کوم دی موضوع بنا لے ٹھیک ہے نا اول مومنین اور پسے سو موضوع بنا رہے ہیں کنا اور پسے دعالی حجی نو دا دورب تنشو درم رابطیات ساتھ ہے دی صورت درم رابط داتے کہ اللہ تعالیٰ پو صورت فاتحہ کے وہ فرمائے بندگان ہوتا چی ایاک نعبدو قل ایاک نعبدو وائے چی خاص تعالی عبادت کم وائدہ خدا صورت مسئلہ ذکر سوال چل خیملتا ایاک نعبدو خاص مالا عبادتو کئی نو دے اقرار پا توحید باندھو کو آو درنگی استعانت و ایاک نستعین دا اعلان شاد کی اس پر صورت بقرہ کی دا دے دعوی دا توحید چی اللہ تعالیٰ پر صورت فاتحہ کی ذکر کرو چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا دے دعوی دا توحید اس مختلف مقاصد سرا دائرے پدی صورت کی ذکر کی دا توحید دا دی صورت بقرہ یا دایات ساتے دی صورت بقرہ دعوت چی دا موضوع والی اول خواہ موضوع دی صورت گورے کنا چی موضوع صدا موضوع دا دی صورت توحید دے والی کنا دی صورت بقرہ موضوع توحید دے دا دے کہ جس سے ذکر کے اگر بطور رد دے تو توحید تکی جگہ ما تستویل چو موضوع آگا تویل سی چو پا منظر دا محور دا ٹول آر سبرازی دیتا بجمع کی دیسا پدی صورت بقرہ کی چہر عباس کی گی نو آغا با رجب توحید تکی گی واضح دے کرنا نو دا دی صورت بقرہ موضوع چی آغا توحید دے او دیکھے لکا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا نو دلکے وسو دیکھے توحید چی دے نو پدی صورت کی دریز ذکر شوئے دعوت صورت بعض ہے کہ دعوت صورت چی دے نو یوزے ذکر شی بعض وقت دو ذر ذکر شی بعض وقت دریز ذکر شی بعض وقت زیادتم ذکر شی و دعوت صورت پا پیجنے چی دا صورت والے دا بیا باس چکم دا اغا بیا منتشر کی دا آغا موضوع دلان دے بتا باس کئی پیگے بکر لیکن او مقرر چی تقریر کی پہ او موضوع باس شروع کی جب بے موضوع آرمی دا باس دا چکم دیکھن دا آرمی دا سی او چی بکم طرف شروع اکڑا پیگے بکر لیکن کمال آگا دے چی دا آغا زید دا آغا موضوع مناسب تسو کی باس کی آدھے بے کنا دو با لار شمڑی تا مور اپرار حقوق با پکی شروع کی دا آغا زید مناسب با باس کئی کنا پیگے بکر موضوع نا بار نوزی نو دا دی صورت موضوع آغا توحید دے اور توحید دا ذکر شو دے دریز ہے دا یا ایوہ الناس عبدون دا دے دا توحید شروع شوئے دے پیگے بکر دے دو رکو نبا چادرے میں رکو چکر شروع کی اگر توی موس خدا یعنی مطلب دارے جلد کی دریز دا او اگر بیا پا دلائل و اقلیو سرا اگر اللہ تعالیٰ ثابت کی بیا دویم دے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نورسم رکو پا نورسم رکو کی بیا توحید ذکر شد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آگے دے پارم دلائل عقلی ذکر کر دی کہ ان فی خلق السماوات والارض دلائل عقلیت تکم ذکر دی او
درم هغه په دا په څلورم دیرشم رکوع آیت کرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا توحید دی پیګه زما کې دا 34 رکوع دا څلورم دیرشم رکوع دا پیګه کنه نو په هغه کې بیا توحید ذکر کړی دا درې ځای نو دا یاد ساتئ چې د سورۃ بقره موضوع توحید او درې ځای دا ذکر شوی دی یا ایها الناس اعبدوا یو او و الهکم اله واحد دعا ابل الله لا اله الا هو الحي القيوم درې دا ټول توحید دی پیګه په کنه پیګه نو دا نو بده وجه باندې الله تبارک وتعالى په سورۃ فاتحه کې بندگان ته وایي چې زمات ایاک نعبدو ما ته عبادت کوي دا اقرار وکړه تاسو و ایاک نستعین نو صلی الله تبارک وتعالى په سورۃ بقره کې دغه تفسیر کیږي د الله عبادت بسنګي استعانت بالله بسنګي وي نو په سورۃ بقره دغه لپاره تفسیر وکړل دا پیګه ټکنه پیګه نو هغه موضوع د سورۃ بقره هغه څو غوړه توحید او دا درې ځای ذکر شوی دا پیګه بکنه د دې وجندار رب دا درې رب تبشتي آیا ساتي پیګه بکنه پیګه د سورۃ بقره او دارنګه د سورۃ اخلاص فاتحه پیګه بکنه وسه د دې سورۃ دا چې موږ په کوم سورۃ کې شروع کوو د دې خلاصہ نه څور څه د دې خلاصہ د دې ټول سورۃ د آل عمران پورې د دې سورۃ خلاصہ هغه سره مختصر خلاصہ مختصر وای تفسیر خو بیا ډېر زیات دی بیګه چې دا سورۃ چې ده سورۃ بقره دا په دوه حصو باندې تقسیم شوی دی دوه حصے شوی دا سورۃ بقره اوله حصہ چې دا د ابتدا د سورۃ نواخله الف لام میم نه د دې نه تو اولئک هم المتقون پوری دا زما په خیال چې دا دویشتمه رکوع ده کنه دا دویشتمه رکوع ده نیمه حصہ د دې سورۃ هغه دغه پوری دا تلله نو دا یو حصہ شو دویمه حصہ د دې سورۃ چې دا هغه دغه نه افا ته دا یعنی تر اخر د سورۃ پورې کنه اخر د سورۃ پورې یعنی دویمه حصہ هغه پورې شو پیګه کنه نو پدې کې دا یعنی دو حصے شوی دا سورۃ پیګه کنه د الف لام میم نات اولئک هم المتقون پورې چې هغه دوی شروع دي تقریبا او دا هغه نه بیا دویمه حصہ چې شروع شوی دا تر اخر د سورۃ پورې اوس په اولی حصہ کې څه بیانېږي په اولی حصہ کې د سورۃ بقره اولئک هم المتقون په څه بیانېږي نو هغه کې توحید او رسالت توحید او رسالت پاږي وایي او په دویمه حصہ کې دا غځه پورې او بیا د ابتدا نه چې توحید شروع شي ولا هم ينصرون پورې دا توحید دی ولا هم ينصرون دا پورې توحید دی دا تقریبا زما کې شنو رکوع ده پینځمه رکوع ده او وَإِذِ ابْتَلَىٰ بیا پسې وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ الله پسې اخوا
تر دویمه حصے اخره پورې نه د دویمه حصے اوله پورې دا اوله حصہ چې هم دغه ځای پورې ده دې کې رسالت بیانېږي پیګه به کنه دې کې څه بیانېږي رسالت او دا یعنی دا اوله حصہ دا ده بیا ورپسې دویمه حصہ ده دویمه حصہ چې دا هغه اوله حصہ دا لا اله الا دا دغه نه شروع کیږي دویمه حصہ دې پسې څه وایي دې ترا ده کنه دا خو تراغه دغه پورې هم المتقون پورې لاړ بیا ورپسې دویمه حصہ کې بیا یعنی انفاق فی سبیل الله او جهاد دی پیګه پکنه دا دې پدې هغه کې بیا بیان نو گویا کې د دې صورت ټول روح چې ده په دنیوي لحاظ سره یعنی دا صورت منظم کول کې ده په کلمه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ده نو د دې لپاره تاسو ویسو کوي jihad وکړي jihad با دا چې دې چې تاسو منظم شئ ټول مسلمانان پیګه نو دا سو حصو باندې تقسیم شو بیا وای دو حصو باندې دا الف لام میم نوالا اولئک هم المتقون پورې او د دې نه بیا اخوات تر اخره پورې نو پدې کې اوس پدې دا وای نو هغه بل وبد بیا رسو دا اوس دې ابتدا کې اول چې اوس شروع کې نو تمهید دی د الف لام میم نا تر ان الله على كل شيء قدير پورې دی یا یوحنا سوبدو پورې دی دو رکوګانو کې دا څه دی دا تمهید دی تویش دا تمهید دی تمهید یعنی په دې د دعوی د صورت ته تمهید دی لکه سره جو کار کوي چې اول ورته تمهید کیږي پیګه مګا نو دې دعوی د صورت دا اول تمهید دی د اولانه حصہ کې او بیا ورپسې توحید دی او د دې متعلقات د توحید بیا ورپسې رسالت ته د رسالت متعلقات نو دا تراغ اولئک هم المتقون په زیاده شدا بیان کیږي پیګه به کنه پیګه دا تمهید چې په دې دوه رکوع کې اوس دې دوه رکوع لاله شي دا تمهید نو دا مشتمل دی بیا په دریو سيزونو باندې دا تمهید مشتمل دی په دریو باسو باندې یو دا چې حقانیت قرآن اول حقانیت قرآن دی او بیا ورپسې خالص مؤمنان دي او بیا ورپسې منافقان دي دا درې باسه پدې کې په تمهید کې تمهید څه ته ویل شي دې ته ویل شي اول به قرآن حقانیت بیان شي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا د قرآن حقانیت ته پیګه به کنه پیګه او بیا ورپسې څو خالص مؤمنان کنه هم المتقون الذين يؤمنون دا مؤمنان واسطه اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون پوری نو دا څه شو دا خالص مؤمنان شو او بیا ان الذين كفروا ولهم عذاب عظیم پوری دا نه منافقین خالص مؤمن کافر دا خالص کافر دي ان الذين كفروا دا خالص کافر هغه مکه خالص مؤمنان او دریم یا ومن الناس من یقول دا منافقان شروع شي دریم فرقه دا تر هغه ټول رکوع پدې کې لګیدل الله پیګه به کنه پیګه نو گویا کې په تمهید کې شو سيزونه راغله دا خو ته دوی رکوع په دا تمهید دي کنه دعوا خلانه شروع شي چې کوم مقصودی موضوع د صورت ته پیګه به کنه نو موضوع د صورت
تا چې کوم ځای مخکې دا درې سوزونه تمهید دی دا به یاد کړئ ٹھیک خلاصه نه ټول تاسو ذهن کې کینو دا خو آسان شي اول د قرآن حقانیت دویم خالص مؤمنان او دریم خالص کافر او څلورم سو منافقان دا تمهید د دې صورت پیګه پیګه نه پیګه نو د دې وجه نه اوس تمهید کې شروع کومګه او نو په تمهید ته ذالک الکتاب لا ریب فیه حقانیت قرآن اول راغی پیګه پیګه پدې ورسه کوونه ورسه پدې خلاصہ دا خلاصہ د سورۃ ټولا دا سورۃ چې ده سورۃ بقرہ دا مدنی دی دا د هجرت بعد نازل شوی دی او دا اولنې سورۃ چې دا په مدینه منور کې په نبی علیہ السلام باندې دا نازل شو پدې کې احکام ډېر دي او آیاتونه په کې دي 286 شاباش او دا رنګه رکوګان په کې شو دي 40 رکوګان دي او آیاتونه خدا شو رکوګان ادا شوي پیګه او دې کې دا وسو په اعتبار د ترتیب عثماني سره دا دویم صورت اول صورت فاتحه او پسې دا شه دا ترتیب عثماني دا چې کوم ترتیب سره دا قرآن مرتب شي پیګه او دا رنګه ترتیب نزولی ده هغه 87 نمبر دی واضح کړه 87 نمبر مکه د دینا 86 سورتونه شپږ اتیا سورتونه نازل شي دا اوم اتیم سورت دی وزه دا د شیخ صاحب ترتیب داسې دی دا شیخ صاحب چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دیکھیے حقانیت تا قرآن دا قرآن حقانیت تے دا لا ریب فیہ پورے دا قرآن حقانیت او الف لام میم دا حروف چی دے دا حروف مقطعات تی او دیکھے یعنی دا دے پا معنیو باندے اگا یعنی ایس حکم نہ پیگی غیر دا اللہ دا حروف دا مقطعات حروف تھی پیگا پہ کہنا پیگا نو دا دے وجنا بعض مفسرین کے دا دے معنی کئی با لیکن دا حدیثوں کے یا دا دے یعنی اخپل معنی دا دے نظر آگلے پیگا پہ کہنا لکا دا دا بعض وی چې الف معنا الله او لام معنا جبريل او میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم د الله طرف نه په واسطه د جبريل باندې محمد صلی الله علیه وسلم ته ذالک الکتاب پیګه دا کتاب بعض دا سکی او بعض وی چې الف معنا لا س یعنی اول لا مانا لازم میم مانا مومن پیګه کنه اولانه حرف دا د مفسرین او اخپلا لیکن دا یعنی د دې معنی باندې پیدل اغا یعنی هغه ناممکن دي چې دا څه د دې څه معنا ده پیګه کنه ولیکن دا مفسرین اخپلا دا کې ابھی مانا سا لا مانا نا علی مانا اولو خوش ہو اول لا مانا لازم مم مانا مومن اول لازم پا مومن باندے ذالک الکتاب دا کتاب دے اول لازم پا مومن باندے مسلمان باندے
دا کتاب لازم. او بعض مفسرین دا وایي چې دا لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وایي چې دا حروف متشابه چې څومره دي نو دا د په اول د صورتونو کې چې راغلي دي نو دې معنی الله تعالی قسم خوري دا حروف قسمیه دي. پیږه چې زما د قسم به چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. پیږه نه پیږه نو بعضې دا معنی کوي. او بهر حال خو د دې حروف چې څومره دي دا په ټول قرآن په ټول سورتونو په اول کې څومره ذکر شي دا مرداد صاحب دا یاد دي که نه ته خو نورې خبرې مخې ته کوې څو سورتونو په اول کې حروف مقطعات راغلي دا دې نه دي یاد کړي 19 که نه دا څه وایي که نه دلته دا یاد دي دا سیزون باندې یاد کړي دي نو په دا 19 سورتونو کې دا څومره دا حروف مقطعات چې نو په دې معنی علم الله تعالی ته دی بل چاته نشته. پیږه که مفسرین معنی کوي خو کوي به خو لیکن دا نشته. ذالک الکتاب لا ریب فیه خو د جمهور قول دا دی بس جمهور علماء چې د دې بالکل د دې سمانا نشته. باقی بعض چې خاص علماء لکه ابن عباس سے متوسط فرمایل یا دغه رنګې چې دا په دې باندې قسم خوري الله تعالی. او بل مفسر پر صحابو کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی هغه وایي چې دا حروف چې دي نو دا دې کې اسم اعظم دی دا الله تعالی یعنی دا دې معنی باندې شکل پیږي په دې کې اسم اعظم پروت دی. دا د عبدالله بن مسعود سے برائے دا پیږي. اچھا جی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا و ذالک د بعید دپاره راځي اشاره دلته کې دا څه پکارو چې الف لام میم هذا الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې موجوده کم پروت دی لیکن ذالکا په بعید سره چې دا تعظیم دپاره دا اشاره د بعید تجکی تعظیم د وجه نه وشوه. الله تعالی د قرآن عظمت بیان کوي لواله بیانوي الله تعالی پیږه. اچھا جی او لا ریب فیه لا شک فیه یعنی نشته ریب پدې کې پس کې ریب نشته د سنا ریب نشته پدې کې اور بدل کی تقدیر را باسه لا ریب فیه نشته شک پدې کې ولې دا هم تم پدې چې قرآن دا پروت شک پکې نشته دا کتاب دی لا ریب فیه پدې کې شک نشته لا ریب فیه دلته کې بتقدیر دا سره چې انه من عند الله دا تقدیر برابر باسي لا ریب فیه انه من عند الله پدې کې شک نشته چې دا طرف د الله نه دی دا قرآن پوه نه شوې نو چې دا ټکي اوس تقدیر ورته راوباسي نو معنا به صحیح شي که نه ورسې که ما پوره به شي معنا که نه دا ورسره ولیکئ لیکئ ورسره او دا دې ځای پورې دا د قرآن حقانیت شو. و زمون شیخ سے بیا وایي ورپسې صفات مؤمنین مخلصین مفلحون تک پیږه مفلحون پورې اوس الله تعالی د مؤمنانو صفات بیانوي. حقانیت د قرآن خو یو وشو دا خو تمهید دی که نه تمهید کې خو قرآن حقانیت شو دا اوس د مؤمنینو مخلصینو تر مفلحون پورې دا بیان هدى للمتقین دا کتاب چې دا من عند الله دی دا هدایت کې متقیانو ته دا هدن چې دا مصدر دی تاسو دا ویلي دي چې مصدر
دې کله مبني للفاعل وي کله مبني للمفعول وي. نو دا هدن چې کوم دی دا په معنا د هادن سره دی، دا مبني للفاعل دی. هادن دا په معنا د هادن سره دی، یعنی دی هدایت کوونکی دی متقیانو ته. هدن هدایت ته متقیانو ته، یعنی هدایت کوونکی دی متقیانو ته. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معنی باید اسم فاعل کا ہے. اچھا جی هدى للمتقين. وددے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین کی نحوی تحقیق دار ہے کہ دے کی سلور ترکیبونه دي، سلور تراکیب دی پدې کې. ٹھیک ہے. اول دا چې هدن دا مرفوع دی محلن، او دا مبتدا دا. هدن څه شی دی؟ مبتدا دا. مبتدا محذوف للخبر دا. ٹھیک ہے کنه؟ دا مبتدا دا او خبر محذوف دی. نه دا خبر دا مبتدا محذوف دا. یعنی هدن للمتقین هو هدن للمتقین. دا قرآن چې دی هدایت ته د متقیانو لپاره. هو هدن، نو هو مبتدا شي دا به خبر شي. یو ترکیب پکې دا دی. او ذالکا دویم دا چې ذالکا دا یعنی هم خبر دی. ذالکا الف لام میم ذالکا، نو دا با یا خدا چې دا الف لام میم دا خبر دی د مبتدا محذوف دی، یعنی هذا الف لام میم، دا الف لام میم دی. هذا نو هذا و مبتدا شي او الف لام میم به خبر شي. پیګه وکنه. نو او ذالکل کتاب دا وای خبر ثانی شي. پیګه وکنه. او یادا چې کوم دی دا حال له حال دا هدن. او نو دا هم پکې دا یو ترکیب دا دی چې دا ذوالحال شي. دا ذوالحال د دې ذالک کتاب شي. او هدن به چې کوم دا وداغه حال واقع شي. نو دا ترکیبی لحاظ سره نحوی لحاظ سره پدې کې دا درې سلو دغه جوړیږي. پیګه وکنه. گویا کہ دا یعنی دلته کې سلور جملې شوي. جملې الف لام میم ځان جمله ده چې هاذا الف لام میم، نو دا ځان جمله شو. ذالک الکتاب دا بل جمله شو. لا ریب فی دا بل جمله شو. او هدى للمتقین دا بل جمله شو. پیګه وکنه. دا ځان جملې شوي. نو څو جملې شوي؟ سلور کنه. سلور جملې شوي. دا پیګه هدى للمتقین چې دا هدایت ته د متقیانو. متقی چاته ویل شي؟ متقی. او نو متقی دا کعب بن عبار هغه تاسو کو د چې متقی څه ته ویل شي؟ نو د دې هغه ته دا وی خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. ٹھیک ہے بګا. پرېږي دا واړه ګناونه لوی ګناونه دا تقوا ده کنه. چې وړو کې ګناه نه کوي او لوی ګناه ټول نه ځان بچ کوي، دا تقوا ده، دا تقوا ده. دغه ته شي. واسنا کماش فوق ارض شوکت یحذو ما یرا. پیګه او ته چې په یو ازغیدار لاره باندې ځې، یو خوا بل خوا ته غني دي ازغي دي، او هغې ته څنګه ځان بچ کوې چې دا جامې زما ازغي ونه نیسي. نو دقه شان په دنیا کې به ژوند تېری لکه چې ازغي دا باندې دغه ونه کړي. پوهېږې او لا تحقرن صغیرة
ان الجبال من الحصى وی وړو ګناونو نه ځان دا معمولی مګڼه وړو کې ګناه یاره دا خیر د معمولی خبره لا تحقرن صغیرة وړو کې ګناه ته وړو کې مګڼه ځکه ان الجبال من الحصى دا غرونه چې دي دام د وړو وړو ګټونه ګټونه دغه شي هغه نه غر جوړ شي لوی شي پیګه نه پیګه نو متقی دی ته ویل شي چې هغه د هر قسم خیال ساتي پیګه دغه ته متقی ویل شي واده نو ذالک الکتاب لا ریب فیه لیکن هدى للمتقین متقیان ته د هدایت کی اچھا ته نه کی پیګه چې هغه یعنی پدې ټولو خبرو باندې راتلل کی الصارین الی التقوى للمتقین ما الله په ضرورت ته چې دوی تل کی تقوا ته هغه خلکو الذين يؤمنون بالغیب پدې دا تمهید کې اوس درې جماعتونو ذکر شو کنه ذکر کی په طریقې لوف نشر مرتب سره ماته واستوي نو اول جماعت دا ده اوس پیګه کنه دا متقیانو دا ده نو متقی کوم ته ویل شي دا الذي چې دا موصوف په دې صفات خمسه سره دا پنځه صفات پاک کې موجود دي الذين دا متقیان خلق دے یؤمنون بالغیب چې دو ایمان راوړي یؤمنون په معنا د یصدقون سره دی یصدقون بالغیب چې دو تصدیق کوي په غیب باندې بما غاب عنهم په هغه شیزونو باندې چې غایب دي نو بما غاب عنهم چې غایب دي نو هغه باندې تصدیق کوي دې ته متقی ویل شي چې حاضر شي دي نو هغه مان لکه نبی علیه حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام صحابانو ته وسو احساس په خیال څوک یعنی بهتر قوم کم دي نو هغه وی چې الله ملائک دي نو بیا ورته وی چې الله ملائک کو څنګه بهتر دي هغه هو بار پاسمانونو کې دي هر سوي دي ټول کاروبار وینو چې هغه په دې باندې ایمان نه څوک په ایمان راوړي ودا نه دي بیا ویجی دا زمنګ دا صحابه دي څنګه چې کنه پیغمبران دي نو وی چې پیغمبران هم نه دي ځکه پیغمبران ته وحی کیږي الله سره خپل راز ساتي کنه نو هغه چې یقین راځي نو چا به یقین راځي ودا هم نه دي وی څوک دي وی صحابه دي ودا هم نه دي تاسو خو ما وینئ دا ما باندې وحی کیږي قرآن نازل دي چې تاسو ایمان راوړئ څوک وی بهتر خلق هغه دی چې هغه په غایبواله باندې ایمان راوړي الذين يؤمنون بالغیب ٹھیک ہے بګنا چې ایمان بالغیب راوړي تصدیق کی یؤمنون ما يصدقون بالغیب وما غاب عنهم کم شی د غایب دی په غیب باندې ایمان راوړي دا امت چې یا څومره چې موږ نه پیغمبر لیدل دي نم نزول د قرآن لیدل چې نازلې ده انا خدای وینو امون په دې باندې ایمان راوړل نو دې ته ویل شي خالص مخلص مسلمان پیګه دا منعمون علیہم دا دی اوس منعمون علیہم په دې صورت کې دا راغله الذين يؤمنون بالغیب یو صفت دا ده دویم صفت متقیانو دو منعمون علیہم دا ده ويقيمون الصلاة او دو موزونه قائمي ويقيمون الصلاة او دو موزونه قائمي دو موزونه پابندي کوي په خپلو اوقات باندې په خپلو یعنی وختونو باندې رکوع سیدا قیام قعود دا ټول صحیح ادا کوي نو دې ته څه ویل شي ایمان بالغیب ویل شي پیګه او اقامت تموز دغه ته ویل شي یؤمنون بالغیب دا سم صفت شو دویم پیګه وکړه اول صفت خدا کا مخ وکړه د مؤمن یؤمنون اول کوم صفت
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة دویم دا چې قایمه مزونه دا یعنی ایمان بالغیب دغه ته ویل شي چې مزونه یعنی په خپل وخت باندې کوي په خپل ټیم باندې کوي نو دې ته ویل شي ایمان بالغیب دا اقامت مز او بل صفت دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه مالنا چې ورکړې د موږ دولره ينفقون خرچ کوي په دا خرچ کوي هغه مال لره پیږي او دا ودل دګي هم تقدیر راوځي که تقدیر راوځي خرچ کول خو دام دي چې ته پزان اخري یا ته سینما کې ولګای یا کلب کې ولګای او دام دې چې ته مال خرچه کې د الله په لاره کې ته جمعه جوړ کې مدرسه جوړ کې نو دام خرچه ده کنه ينفقون کې ټول راځي نو دا رزقنا په معنا د اعطینا دی ومما دا مما دا پاسل کې من ما بعضی دا من تبعیضیه دی لکه نو دا نون میم شو امیم په میم مدام شو میم ماته جوړ شو او رزقنا په معنا د اعطینا سره دی اعطیناهم چې موږ ورکړې دولا ينفقون دو خرچ کوي نو پس کې خرچ کوي فی طاعت الله تعالی دا به وسره کې په طاعت الله تعالی یا الله چې کوم شي خوشالي کې باغ دې کې خرچ کوي هر ځای کې خو نه خرچ کوي او غریب سره امداد کوي مدرسې کې امداد کوي طالبانو سره مدرسې کې مدرسه جوړي جمعات جوړي فکر دا فی طاعت الله تعالی دا قید بور سره لګا دا سم صفات شو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او سلورم صفات دا دی چې دو ایمان اوري فما هغه کتاب باندې انزل الیک چې نازل شوی تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قرآن دی یا القرآن وما انزل من قبلک هغه چې نازل شوی د مخه د تانا غیر القرآن د قرآن نه غیر د ته غیر القرآن بولی قرآن نه علاوه چې نور کتابونه نازل شوی دي نو پاګه باندې څه ایمان راوړي مو خو لکه څنګه چې په قرآن باندې ایمان راوړل دا چې زموږ ایمان خو په من قبل کا کتابونه باندې ایمان دي خدای مشه چې هغه منسوخ شوی دي کنه خدا زموږ ایمان چې هغه من عند الله وکنه د اسمان الله تعالی نازل کړو نو مؤمن د متقی بل صفات دا دی څلورم چې دی یمی او تصدیق کې بما انزل الیک چې قرآن دی او ما انزل من قبل کا چې هغه غیر د قرآن نه نور کتابونه او پنځم صفات دا دی وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دو یقین ساتي دا یقین دې چې آخرت شته ولی کافر خو آخرت نه مني کنه دو بدا یوقنون معنا یعلمون چې په دې باندې خالمان یقین معنا د ایمان سره پیګه چې دا یې دو په دې باندې خو متقیانو دا صفت ده وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون اولئک دا مذکورات چکم چاغه موصوف شي په دې صفات او مذکوره سره دغه خلق اولئک ان دغه خلق چاغه موصوف شي په دې صفات سره چې هغه هدایت په دنیا ده او فلاح فی الاخرت ته بیا ودتا
په دنیا کې هدایت میلاو شي او په آخرت کې به ورته فلاح میلاو شي. اولئک علی هدی من ربهم، دا په هدایت دی طرف د رب نه. او هدایت چې نو هغه یو دنیوي دی، نو په دنیا کې هدایت یا په آخرت کې به څه شی دی؟ فلاح ده، کامیابی ده. بیا روح المانی دا معنی کړه اولئک علی هدی من ربهم، د دې هدایت نه څه شی مراد دی؟ دنیا. او اولئک هم المفلحون، د دې نه کوم مراد دی؟ هغه د آخرت. پیګه وکړه یعنی دنیا او آخرت دواړه د دوسه شو. دا نه چې دا موصوف په دې صفات سره حقانیت د قرآن منی او متقیان او صفات په دوی پیدا شي. دا پنځه اولئک دا موصوف صفات او خمسه سره علی هدی من ربهم، دا په هدایت دی ربنا. او نو هدن نکره ده، نو چې یعنی مطلب دا دی چې هدایت په دنیا کې او په آخرت کې فلاح کامیابی په دې سره میلاویږي. هم المفلحون الفائزون، مفلحون معنی چې دو فائز وي، کامیاب وي آخرت کې هم. دا دیزه پورې دا څه شو؟ دا اول جماعت شدو. یعنی په تمهید کې څو څیزونه بیانېږي؟ سرو دو بیان شو کنه، حقانیت قرآن او د مومنانو باس جماعت مومنان. دا دویم جماعت د کفار دی اوس. او نو اوس د دې بیان کې چې خالص کافر وي. نو دا و هغه بیان کوي الله تعالی ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خود دې کافرونه مطلق کافر نه مراد، خاص کافر مراد دي. لکه هغه کافر چې باغو باندې مهر د جباریت والی شي، دا هغه چې دوی باندې مهر د جباریت هم د اصول قرآن نه وکړه. ماته څه وکړه یو پکې اصول قرآن جباریت وکړه. دا داسې ځینو کې اوس پکارېږي. پیږي لکه وڅوک لکه ابو جهل شو یا ابو لهب شو یا نور د دوی مرګري شو. نو دو یعنی دو معنی مهر د جباریت والے شی دی، دو ایمان نه راوړي ایچاره. پیږي ځکه چې دو تکته ډېر واده نصیحت وکړي، دا په دوی کې اثر نه کوي. دا هغې وجه بیانوي الله تعالی، علت بیانوي چې ختم الله علی قلوبهم دی. پیږي بېشکه هغه خلک چې هغه کافر دي که ابي جهل و ابي لهب وغیرہ، سواء علیهم برابر ده په دوی باندې. انذرتهم که ته ویره ای پیغمبر دوی لره، ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اکه وی نه یاره دوی ایمان نه راوړي، په هیڅ صورت باندې ایمان نه راوړي. نو اوس دا به ومونږ ته نه ده معلوم چې دوی ایمان نه راوړي. خو الله تعالی ته خو علم شوی لعلم الله منهم ذالک، لعلم الله منهم بذالک. یا الله علم خو پشته کنه چې دا سړی به ایمان راوړي یا به را نه وړي. دا خو مونږ خدا نه شي ویلی. نو د دې وجې نه الله وایي چې دا که ته دوی ویره که ونه یره لا یؤمنون. دا ترکیب کی دا انذرتهم دا یعنی دا مبتدا مؤخره ده، سواء علیهم دا خبر مقدم ده. انذرتهم که ته دوی یری ام لم تنذر که ونه یری سواء علیهم دا برابر ده. پیږه کنه. او علت څه دی چې دا یعنی دوی ایمان نه راوړي، بیا دا دوی ته د اواز او نصیحت بیا څه دغه شو.
وجه دا چې دا ختم الله علی قلوبهم، الله تعالی مهر لګولې د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی په سترګو باندې پردي دي غطاء، غطاء پروت شي. ختم الله علی قلوبهم، مهر لګولې الله تعالی د دوی په زړونو باندې. دا ما قبل لپاره علت شدید علت ویل شي چې دا ولې نه اورېدو، وګونه فروغ دي، سترګې روغې دي او زړه روغ دی او اورېدل نه کوي، قبلول نه کوي. وجه دا ده چې الله تعالی مهر پې لګول دی، دو باندې مهر د جباریت والی شی دی، پوهېږې او هغه په وجه باندې دو په دې باندې ایمان دو نه. نو د دې خو علم خو بل چاته نه شته بغیر د الله تعالی نه، الله تعالی یې څرګنده کړه دا خبره. وعلى سمعهم په غوږونو د دوی باندې، په ذهنو د غوږونو باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو باندې پردي دي غطاء غشاوة، ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره عذاب لوی دی. عظیم مانا قوی دائم، قوی دائم، ہمیشہ قوی اور ہمیشہ عذاب دی. دا هغه دویم جماعت شو. دې ځای پورې دا صفات ته کافرینو چې عظیمه پورې او د دې نه هاخوا اوس دا هغه بلې فرقې چې دوالین دي د هغو بحث کوي الله تعالی چې هغه منافقین دي. او د دې منافقانو چونکې دا ډېر خطرناک قوم دی، دا درېیم جماعت د منافقانو، ځکه چې دوی په ظاهر کې دوی وایي چې موږ په اسلام باندې موږ اسلام قبول کړی دی، ظاهر کې دوی اسلام، مگر په باطل کې دا اصلي کافر دي. نو د دې وجه نه د دوی یعنی الله تعالی د دوی باس په هغه لنډ رکو کې د الف لام میم د عذاب عظیم پورې دا درې فرقې بیان شوې، درې باسو شو په تمهید کې چې حقانیت ته خالص مؤمنان دي او کافر دي. او دوی لپاره دا اوږده رکو تر هغه ان الله علی کل شیء قدیر پورې دا منتخب کړل، ځکه چې دا دې باندې نبی علیه السلام سره وناستي ده. لکه دا مجلس دی زمونږه په دې کې منافقان ومي چې منافق نو هغه ته څه پته، نبي علیه السلام ته څه پته لګېدله چې دا لکه عبدالله بن ابی. نو عبدالله بن ابی به ښه متشارع اوږده ږیره پرېښوه، پټکې والی چې تسبیح به یې اړولې، نبي علیه السلام پسې به متصل لمونځ پسې ودرېده، پوهېږې به که نه. او چې څه به یې ویل نو به ښځې بالکل تابعدار په سینه به یې لاس ایښودل. لیکن چې بار بار لاړ شو نو بیا به یې څه کول، بیا به فساد کا یفسدو، فساد به یې کو او خلقو فصلونه به یې سوځول، د غوانو نه د حیواناتو نه به لکۍ دا کولې دا پرې کولې، دارنګې بوساړې به یې سوځولې، قسما قسم دا لوبې به یې کولې چې بار به ووت. نو د هغې خو نبي علیه السلام ته به څه پته، علم غیب خو پیغمبر ته هم نشته که پوهېږې دغه شی. نو د دې وجې نه دا خلک ډېر خطرناک دی، ځکه چې داسې خلقو نه سړی ځان نشي بچ کولی. کافر نه خو به ځان بچ کړي، لیکن د دوی نه ځان نشي بچ کولی، ګرانه ده، پوهېږې که نه. نو د دې علامات الله تعالی باندې شیخ صاحب وایي چې 4 قبایح منافقین مهتدین پورې، مهتدین پورې 4 قبایح د منافقانو بیانوي شیخ صاحب وایي، من الناس نه تر هغه ځای پورې مهتدین پورې. بیا به اخوا د دوی مثالونه پیش کوي چې د دوی مثال د څه سره دی، څه سره دی چې دا ښه واضحه شي، ځکه وضاحت ته ممثل هغه په مثال سره راځي که نه، نو هغه ښه وضاحت ته راځي.
نو دا دریم جماعت دریم جماعت شدا ومن الناس من یقول د منافقانو دا پوری دا سلور قبایح بیانې ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه دي یقول چې وای آمنا بالله ما ایمان راوړل په الله باندې یو قبیحه ده وبالآخرة فرض آخرت باندې وما هم بالمؤمنین او حالانکه دوی به مؤمنان نه وي او وایي چې موږ ایمان راوړل چې وایي پیګه یو دا قباحت ته چې په خله یو شی بل شي نو د دو دا کار دی زبان در ذکر و دل در فکر خانه مولانا وایي کنه زبان در ذکر او دل در فکر خانه او چه حاصل زین نماز پنجگانه چه حاصل زین نماز پنجگانه چې بجبه باندې ذکر وی لا اله الا لا اله الا بخلا وای کنه سړي صرفا کنه سي او بزر کې د کور د ذکر د کور د فکر خانه د کور فکر یو سره یاره نن به کور داسې کار کېږي دا کېږي دا نو چې حاصل زین نماز پنجګان د دې مونځ پنځه مونځونه سب حاصل شي هغه ټول برباد شو کړ چې په ظاهر وای ته ذکر او په ځکه کې د فکر د خاني دا مونځ فیضان ورکړي حضور به صحیح راوړي دا منافقان هم د قشان کار وجب وایي چې آمنا په ځکه کې به چې کوم د مسلمانانو لکن د کنيسته او چې هغه ولګ شکل بیا مونږ دوبا پیسې کوي خوشاله ده وي مسلمانانو باندې خوشاله ده چې دوبا شکل سو نو الله جل شانه دا یو قبیح حدود دا د منافقانو قبائح و 40 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا لا بل قبيحة دویم قباحت دا دا چې دوبا تګي کولا دا الله سره اول الذين آمنوا دا خلق سره چا مؤمنان نو دلته حذف د مضاف ته دا تګي دا الله سره نشي کولای سو الله خو عالم الغیب دی کنه صاحب ونحن اقرب الیه من حبل الورید کې نو الله سره غټګي نه کیږي لکه حذف د مضاف ته يخادعون رسول الله پیغام مضاف حذف دو ټګي کوي د رسول الله تعالی سره رسول الله علم غیب نشته کنه هغه ټګي هغه سره ټګي کول شي الله سره ټګي نه کیږي نو د دې وجنه دو ټګي کوي د رسول الله تعالی سره والذین آمنوا او هغه خلق سره چې هغه مؤمنان دي هغه سره ټګي کوي ورته ددو دا کار دی نو دا ددو دو ایمان حقیقت الله تعالی بیانوي چې ددو دا ایمان دی ادا کار دی وما يخدعون الا انفسهم دا ګور اوس ادخال الهی دا دی اوس دې ته ادخال الهی ویل شي ادخال الهی وکنه اصول قرآن ها دا خو باز منافقانو دی دا هغه قبایح بیانېږي دویمه قبیحه ده دویمه او په میس کې الله تعالی خپل کلام داخل کړ دا وما يخدعون الا انفسهم دا کلام الهی دی ادخال دې ته نشي نو دا د اصول قرآن نه دی بعض خبره دا شراشي چې الله په میس کې دا غیر رد کی جواب کی پیګه کنه خبره واضحه کی الله وی دو خټګی دا الله د رسول د مؤمنان سره کوي لیکن وما يخدعون الا انفسهم دو ټګی نه کوي مگر د نفسونو خپل سره ټګی کوي الله وی
پیږه کنه دو خدا دو روح چلی چې مؤمنان ته یو شوی زړه کې بل شوی لیکن دا ټګي د خپل ځان سره ده بل چا سره دا ټګي نه کوي وما يخدعون ادو په اصل کې ټګي نه کوي الا انفسهم مگر د خپل نفسونو سره کوي ځکه ولې لأن وبال خداعهم راجع الیهم دا وسره بولی کوي چې دا ما يخدعون الا انفسهم خپل نفسونو سره څنګه ټګي وی لأن وبال خداعهم ځکه چې وبال د ټګۍ د دوی چې دی راجع الیهم دا د دې خو دا راځي دوی ته د دې عذاب په پچا راځي په نبی علیہ السلام په صحابه باندې چې نه پدو باندې دا به سره ولیکي لأن وبال خداعهم راجع الیهم وما يشعرون وما يعلمون يشعرون په معنا يعلمون سره او نه پیږي دوی په خبره باندې چې دا مونږ سکو نو دا مونږ سکو پیږي دا مونږ ځان سره ټکی کو په مؤمنانو سره او د پیغمبر علیه السلام سره مونږ کوي او ما يهدون دوی پیږي نه پدې باندې او بس آرام دې دا کارونه کوي نو د دې وجنا دا د دوه حالات الله تعالی ټول بیانوي فی قلوبهم مرض دا ټول کلام الهی دی فی قلوبهم مرض پزړو د دوی کې بیماری ده مرض یعنی بیماری ده شک ته مرض ده چې شک او ځکه چې دوی وایي چېرې دا زمونږ دا خبره دا څرګنده نشي دا ټګي فزادهم الله مرضا الله تعالی زیاتې کوي د دوی دا مرض وخت په وخت باندې او دا ختمېږي نه که د دوی دا خیالي دا به الله زیاتې نورو او بل ولهم په آخرت کې دوی لپاره عذاب علیم دی علیم فاعلون وزن دی په معنا مولم سره دی یعنی داسې عذاب چې هغه مولمون چې هغه در رسون کی وي انسان علیم په معنا مولم پیږي دوی لپاره داسې عذاب دی اسې عذاب نه در رسون کی بما كانوا يكذبون په سبب د کذب د دوی سره دروغ د دوی سره دواره قرات دي یکذبون هم ده یکذبون او دا ددو یعنی دا قبائح الله بیانوي ابل قبیح دا و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته دې منافقانو ته چې لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې بالکفر و تعویق عن الایمان چې تاسو فساد په ځمکه کې په کفر سره مکافر کېږي او خلق منع کوي د ایمان تعویق عن الایمان معنا خلق د ایمان نه منع کوي مدو منع کولم لشکر به ورته کو چې تاسو ایمان مراوړئ پیغمبر باندې نو دا فساد شي په ځمکه دوی دا کارونه هم کول او په ظاهر کې مسلمانانو د مسلمانانو په جامه کې دا خبرې کولې نو هغه په دوکه کېدل چې دوی مسلمانان دی او پیغمبر اسلام په مجلس کې ناشتي او دا چې هغه ته مقرر دي چې دوی داسې غیبت کوي او معلومیږي چې دا دین صحیح دین نه دی دا فساد فی الارض شکل نو خلق با تعویق عن ایمان با خلق با منع کول د ایمان چې دوی ته ودا ویل شو دا بل قبیحه ده چې لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون یقینا موږ خصول حق ان ليس ما نحن عليه بفساد دا موږ چې کو دا فساد نه دی لا خصول حق
اصلاح ده دا موږ د قوم او د خلقو اصلاح کوو دا خپل فساد ته وسوي اصلاح به قالوا بد انما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد موږ چې کوم مصلح صلح کوو اصلاح کوو دا نه د فساد ليس ما نحن عليه بفساد نو بیا کلام الهی بیا متوجه شو دا الله تعالی کلام بیا الا خبردار دا الا تنبیه لپاره دي الله تعالی رد کی بدو باندې تنبیه ورکی خبردار غره دو پسې روان شه دو خبرو پسې لاړ شي چې مونږه صلح کوو مونږه فساد نه کوو او دا الله تعالی دول سکی نور مردا یعنی تنبیه ورکی چې تاسو ګورئ دو په خبرو باندې سن شي یعنی پدې دوکان نشي الا خبردار انهم هم المفسدون دا تاکید د پاره ان پاره تحقیق راځي او تنبیه یا بیدار سے گئے ځان یعنی دوکان نشي خبرو باندې انهم یقینا دوچی دي هم المفسدون دا هم مقدم شي د مفسدون باندې تقدیم ما حقه تاخير مفید د حصر وي یقینا دوچی دي هم المفسدون هم دو مفسدان دي بول څوک نه مفسدان هم دو مفسدان دي الله وي الله تعالی پر رد وکړه ولكن لا يشعرون بذلك لیکن دې دونه پیږي په دې خبرو په دې چې سوي نو په دې دونه پیږي نو د دې وجه نه دا چې خپل فساد دو اصلاح وي پیږي دا بل قباحت پیږي او وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ چې وته فساد وکړو خصوص دا جواب ورکړ نه الله پاک رد وکړو چې کله ویل شي دوتا چې تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان د نور خلق راوړي لکه د نور مسلمانانو چې ایمان راوړي صحابه دا چې تاسو ایمان راوړئ اصحاب النبي عليه السلام چې ایمان راوړي نو قالوا انؤمن كما آمن السفهاء وګوره نو دوی وایي چې موږ ایمان راوړو لکه چې څنګه ایمان راوړي دي سفهاء او دي بیوقوفو دا کار موږ نه کوو داسې لا نه فالو هیڅ موږ داسې نه کوو چې موږ د دوی شانتي ایمان راوړو نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی ددی رد کے اللہ تعالی الا خبر بیات تنبیہران رد ددی کرام کی الا خبردار انہم دوچی دی یقینا هم السفہاء یقینا دو سفہاء دی دائنی بیقفا او ناپوہم دا خلق دی ولیکن لا یعلمون ذالکا دو نپی کی پدے باندے نو د دې وجه نه دو تاسو ته سوي دا بیوقوفه وي نو د دې دا ټول د دوه قبایح الله تعالی ذکر کوي دیګو لا يعلمون ولكن لا يعلمون الدکه مکه د فساد چې تاسو فساد مکوئ نو الدکه الله تعالی د غیر د کو نو ولکن لا شعورون وي عدل کې وته چې دوی چې دا صفها دي الله تعالی پیرا د کو نو پرد کې دا چې ولکن لا يعلمون دلته لا يعلمون وي الدکه لا شعورون وي زګا چې صفه چې دلته کې صفه ذکر کیږي نو هغه سره
یعنی جهالت هغه ته جهالت ویل شي. نو د دې وجه نه هغه جاهلانو هلته کې لا شعورونه وي، دا کې لا یعلمون وي کتل کې، او هغې سره فساد هغې سره چونکې هغه فساد ته دو څه وي صلح وي اصلاح وي، نو هلته کې الله تعالی وي چې دو په دې هلته کې لا شعورون قید ذکر کوي. نو هلته کې لا شعورون بهتر و دې کې دا لا یعلمون، نو دی الله تعالی ځان دلته وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا بل قباحت دلو د دې منافقانو کله چې وبویل شو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله به چې دوی یو ځای شو د مؤمنانو سره قالوا آمنا، لقو دا پزل چې لقیو اصل کې دا لقو پزل کې لقیو هغه یې دلته کې مېس کې حذف شوی دا چې دا دواړه حروف علت دا هغه یې باندې زموم ثقیله وه، نو د دې وجه نه هغه یې حذف کړه، نو دا لقو پاتې شي. کله به چې لقیو الذین آمنوا چې دوی به ملاقات ته خلقو سره وکړو چې هغو به وایي چې موږ مؤمنان یو، نو قالوا آمنا، هغو ته به وایي چې موږ تاسو ملګري یو، موږ هم ایمان راوړی دی. دا د دوی رویه د منافقانو، دا خباثت دریم خباثت دی چې کله به د خالص مؤمنانو سره یو ځای شو، د غټانو کم خوریزو لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر صاحب داسې لوی حسو سره به یو ځای شو، نو دوی به وایي چې آمنا موږ ایمان راوړی، موږ هم تاسو ملګري. وَإِذَا خَلَوْا او هر کله به چې دوی ځان له شو الی شیاطینهم خپل شیطانانو ته سره، وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا رَجَعُوا کله به چې دوی واپس راغلل، خلا په معنا د رجعو سره دی، کله به چې دوی واپس شو الی شیاطینهم، شیاطین نه مراد رؤساؤهم، د دوی هغه رؤسا شیاطین نه رؤسا د یهودو د مشرکینو چې مشران کوم هغو سره به یو ځای شو، ساداتهم وکبراؤهم ورؤساؤهم، لکه احبار یهودو یا رؤسا د مشرکینو د منافقینو هغه مشران سره به یو ځای شو. قالوا انا معکم یقینا موږ تاسو سره، انا معکم دا تاکید لپاره موږ یقین تاسو سره، او انما نحن مستهزئون موږ چې دا تاکید لپاره دا دویم انما، او یقینا منګه نحن مستهزئون موږ هغو پورې ټوکې کولې. نحن مستهزئون دلته کې جار مجرور مقدر دي، انما نحن مستهزئون بهم موږ هغو پورې ټوکې کولې، بهم ورته مقدر، موږ خو هسې ګپ لګاو خاندام جوړوله، موږ څه کوو چې موږ ایمان راوړو، موږ ستاسو ملګري تاسو سره پیژنو. نو دا کلام و دا رویه د دوی، اوس الله تعالی په دې باندې عمرت کوي، دا هم کلام الهي دی، دې ته ادخال الهي ویل شي. دا ټول چې کله باز کېږي مېس کې راشي، نو دا د اصول د قرآن نه ما تاسو ته پرون ذکر کړ مخکې راځي چې دا څه دي او دا هم د اصول قرآن نه دی. اوس الله تعالی د دې جواب کوي چې دوی به وایي چې موږ ستاسو سره وایو انما نحن مستهزئون، نو الله وایي چې الله یستهزئ بهم، دوی خو تاسو پورې کوي ټوکې کوي، لیکن الله تعالی به ټوکې جواب د ټوکو ورکړي دوی ته الله تعالی
دا الله تعالی چا پر ټوکې نه کوي خو چې څو د چا کوم عمل وکړو د هغې بدله ورکوي الله یستهزئ بهم الله یجازی بهم باستهزائهم دا تقدیر به ورته الله یجازیهم باستهزائهم الله بدول جزاء او بدله ورکوي په استهزاء د دوی سره نو د دې وجه نه دا کلام الهي شو ويمدهم في طغيانهم يعمهون او بل دا خبره ده او یو دا چې الله تعالی با مهلت ورکړي دوی فی طغیانهم په سرکشو د دوی کې دا کوم سرکشي چې دوی کوي الله دولا دې کې مهلت ورکړي فی طغیانهم یعنی په طغیان او په تجاوز د دوی کې کفر ته چې دوی په کفر کې انتهایی تجاوز وکړو چې اوس دوی یعنی خوخ هم د دوی پوری کوي نو الله یستهزئ الله تعالی با جزا د ورکړي دوی ته په استهزاء د دوی سره ويمدهم دولر با مهلت ورکړي شي یمدهم یمهلهم فی طغیانهم چې دوی په سرکشو کې یامهون یترددون لا بس وقت لا بس لا بند هذه یامهون معنا یترددون تو به متردد بیا پدې کې او بیا به دوله څه چل نه وزیده دی کم تجاوز د حد نه دو کړی دی که نه به کفر سره د دې چل به بیا دوله نه وځي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما دا اوس دغه مکنه څلور قبایح چې ذکر شو دا د دې باندې الله تعالی تفریق کوي دا هغه خلق دی چې دو اشتروا الضلالة بالهدى چې دو اغسطه د گمراهی په بدله د هدایت کې گمراهی اغسطه ده او هدایت ایمان پرېښی دی نو دا تجارت د دو چې دی د دې تشبیه ورکړي الله تعالی دا یعنی فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړله نفع ورنه کړه دوی ته تجارت د دوی چې دا تبدیل دو کو بدلول وکړو دا دوله نفع ورنه کړه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين او نه دي دو هدایت تر رسیدونکي فيما فعلوا چې کوم کار دوی کوي دا کومه رویه چې دوی شروع کړې ده او د مومنانو پر استهزاء کوي او دغه رنګې دا مخکې دا قبایح چې کوم ذکر شو نو دا سبب د هدایت د دوی نه کوم کار چې فيما فعلوا دا دې ځای پورې شیخ صاحب چې دا قبایح بیان شو د دې نه وروسته منافقین کی دو مثالونه یرجعون پورې دا دو مثال بیان ہے اللہ تعالیٰ دو منافقان ولی ما تاستوی چونکہ منافقان دا سری چاہو کافر دی او خطرناک کافر دی پا خلابانے ایمان پا زڑ کی کفر دی نو دو یعنی اللہ تعالیٰ دو مثالوں مور کرو قبائح ہم ذکر کو اس مثالوں دو مثال اور کی او تا هغه یو مثال دغه ځای پورې یرجعون پورې فهم لا یرجعون د دې نه بیا ورپسې دویم مثال بیا تر هغه ان الله علی کل شیء قدیر پورې پیږه به دا دو مثال الله تعالی ورکړي
مثلهم کمثل الذی استوقد مثال د منافقانو فی نفاقهم دا مثال د منافقانو په نفاق د دو کې چې دا کوم نفاق دو شروع کړی دی کمثل الذی استوقد نارا په دې مثال داسې دی کمثل الذی په مثال دا هغه کس دی استوقد نارا چې دی بلکې اور دا باب استفعال په معنا د افعال سره اوقد یوقد استوقد معنا اوقد سره دی چې دی بلکې اور مثال د دو داسې پیغام کنه دا الذي استوقد دا موصول صله دا مبتدا ده بارا مثلهم دې لپاره دا خبر واقع شو وایي چې مثال د دو په نفاق د دو کې کمثل الذي په شان ته د هغه کس ته استوقد نارا چې دې بلکې اور اوقد نارا استوقد معنا فلما اضاءت ما حوله هر کله چې رڼا شي چاپېره د دې اور بلون کې نه دا بل دیک سره بدا کېدو لګوي استوقد نارا فی ظلمت فکر وکړه په تیارې کې د اور بل کې پرانا کې چې اور بل کې نو هغه خو سفیده نور کې فکر وکړه په تیارې کې اور بل کې تیارې وي او فلما اضاءت ما حوله هر کله چې رڼا شي چاپېره ددنه د دې اور بلون کې نه چاپېره رڼا شي هو زمي خو دې اور بلون کې دا دی و امنه مما يخاف هو دې پامن شي دې يرنا بالکل دې يرنا پامن شي ځکه شپې تیارې وي په تیارې کې خو ير وي کنه نو دې پامن شي يرنا نو پدې وخت ذهب الله بنورهم بوتلو کې الله تعالی په نور د او نور د دونا نو دې ځکه جمع رااله خبره پدې ځکه مشکل شو چې ما کې الله تعالی وایي چې استوقد نارا یو کسور بلک په تیارې کې افلما اضاءت ما حوله چې دا چا پیر رڼا شول د یو کسنه اور بلون کې نه نو ذهب الله بنورهم نو بیا ذهب الله بنوره پکارو یو کسو کنه جمع خو نه وکنه ولله لګي جمع رااله نو ما تاسو ویلي د اصول قرآن نه یو څه شي دی کوم دی کې کوم قانون کوم اصل دی چې هغه مستعمله علاوه بیا معنا تفسیر به صحیح کیږي اندماج تاسو لا کړی دی لیکلي وایي خو اندماج چې دی دلته کې به اندماج تاسو تماوي اندماج څه ته وی شي تقدیر عبارت پر راواسیت کی چې عبارت نه راونه باشه معنا نه صحیح کیږي بیا د بنورهم کې دا جمع څنګه الته کې یو کس دی د کتاب ته بنورهم ته بوج الله تعالی رڼا د دونه او د کې کس یو دی نو دا به دې کې ترجمه بیا دې کې دا څه کې ښا اندماج دغه دی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وفيه رجال قاعدون دا پکې محذوف را باسي وفيه رجال قاعدون چې دا اور بالا په ظلمت کې پتیارې کې نو پدې کې رجال نور کسانوم ناستو دا محذوف ته پدې کې اندماج دې ته ویل شي اوس پیګه پکړه نو اوس صحیح شو ترجمه ځکه چې دلته کې ذهب الله بنورهم کې خو که جمع رااله خو دې ډېر دي کړي یو کس خو نه دي کړي اور خو بلکې یو کس لیکن فيه رجال قاعدون نور خلق ورسره هم ناست کړه پیګه پکړه نو هغه تقدیر جواب باسم ترجمه به صحیح پوه نه شوی کنه بیا تاسو شو کوئی جاله کړه نورهم یې وته دا خو یو کس قصه بیانېږي چې اور بلکې پیګه پکړه رڼا ته لاړ وترکهم او پریږي د دولره
فی ظلمات پاغه زړې تیرې کې چې په تیرې کې اور بل کړو هغه اور تلری کې وترکهم فی ظلمات او پریږي دولا په دغه تیرو کې لا یبصرون چې دو لیدل شي کولی بس بیا ورته نه ښکاري ځکه لا یبصرون عن الحق بعضونه حق بیا څه شي هغه یعنی بالکل په ظلمت کې پاتې شي نو دا چون کې چې کله دو مؤمنان سره یوځای شي او دو دا وایي چې آمنا موږ مؤمنانو ته وایي نو دلته کې رڼا یې راو بله کړه رڼا یې بله کړه ځکه چې ایمان یې راوړه تیاره لاړه او حق دو ولیدو نو په حق راغ لیکن چې کله دا لاړه ته مړه شو ذهب الله بنورهم شو چې دو کله کافرو سره اصحاب سره یوځای شو او دو وی چې مونږه انا معکم انما نحن مستهزئون چې هغه سره ټوکی کول موږ مؤمنان سره نو دی وخت دا رڼا دونه لاړ ذهب الله بنورهم چې کوم رڼا دوته د ایمان حاصل شي او هغه تر لاړ وترکهم فی ظلمات لا یبصرون بیا پاکا زور حال ما الان کما کانا بیا هم هغه کفر کې پاتې شو بیا حق لا یبصرون الحق حق یعنی ستل هذا ثاني نو د دې وجنا دا یعنی اوس دلته کې په دې ځای سره کلام صفا شو پوه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون عن الحق ٹھیک دو حق نه ویني صم بکم عمي فهم لا يرجعون کله چې زیاده رڼا لاړه او ایمان دنه لاړ نو دو کان پاتې شو سوم یعنی بالکل غوګونو کار پرې خو او بوکمن داس شو ګونګیان شو عمومي وړاندې شو عن طریق الهدى لارې د هدایت دو ته بند شي پیګر اوس نه حق اوري او نه دا چاړهګان دي دو د حال چې کوم دی یعنی ویلو نام پاتې شو او وړاندې دي د طریقې د هدایت هغه دونه لاړې فهم لا یرجعون دو نه واپس کیږي د سنه عن الضلالت نه فهم لا يرجعون عن الضلالت پیګه بګا دغه چې هغه کې پرې وتل کفر کې پرې وتل یو مثال داش پیګه بګا د مثال ممثل تطبیق مو کو ها پوښه بګا دا و دویم مثال الله تعالی بیان دویم مثال د منافقینو دا د قدیر پورې کل شی قدیر پورې شی سي او دا مثال د فریق د منافقینو درېمې فرقې ده د درېمې فرقې مثال ده چې هغه منافقین دي کنه مخکې خدوا فرقې چې کافر او دا مؤمنان ذکر شوي دي نو دویم مثال دا دی اچھا جی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یا مثال لدی منافقانو مثلهم کمثل صیب من السماء ٹھیک ہے مثال دو پشانت دو مثال دا آغا باران دے صیب باران ته ویل شي دا باران دی د اسمان نه چې هغه یعنی صیب ویل شي هغه تیز باران ته فيه ظلمات ورعد وبرق
دا سے باران چې پدې کې تیارې وي دا د سید دوباره دا صفت دی او رعدن هغې کې رعد رعد هغه ملک ته دا یو ملائک ته ګړزها که نه ګړزواره رعد ګړزا ته ویلی شي او رعد اصلي کې هو الملک الموکل به بعض مفسرین دا وایي چې رعد دا د هغه ملائک چې هغه په دې باندې مقرر شوی ده دې ته ویلی شي او بعض وایي چې نه دا صوت هو آواز د دې دی ګړزهار ګرځان کې وبرق او په دې کې لمعان او برېښنا وي په دې داسې باران وي چې یو باران خاصه نرم وریږي داسې نه پکې خاص تیاره هم نه وي پکې لږ تیارې او ګړزهار او لمعان برېښنا پکې هم نه وي پوهېږئ لیکن دا داسې باران د دې منافقانو مثال د دې دی او من السماء چې دا صیب من السماء د مفسرین د سما نه مراد سحاب اخی وریځ چې دا باران د وریځ نه وریږي او دې ته اسمان ویل شي چې کوم شی د ځمکې نه لږ اوچت شي هغې ته سما ویل شي تر اسمانه پورې دې ټول ته به دې باندې اطلاق د سما کېږي فی ظلمات چې په هغې کې تیارې وي ورعد و برق نو یجعلون اصابعهم نو دو ګرځوي اصابع لره فی آذانهم په غوږونو کې دا دې کې هم اندماج دی یعنې ګوتې خو څوک ټولې نه دا کې په غوږونو کې منډي پوهېږئ به که نه نو دلته کې د دې نه مراد څه دی یعنی هغه انام یعنی د انامل ته مراد دي اصابعهم یعنی اناملهم فی آذانهم پوهېږئ به که نه سرونه د ګوتو په غوږونو کې ږدي دا سړی داسې خوب کې خدای ګوته سر یې ږدي که نه ټوله خو پکې نو د دې وجې نه فی آذانهم په غوږونو کې دا څه وجې نه من الصواعق د وجې د تندر د مرګ حذر الموت د یارې د مرګ چې د دې وجې نه چې دا موږ ته مرګ را نه شي او موږ د دې نه د اواز د تندر موږ مړه نه شو نو غوږونو کې ګوتې کېږي داسې سخت والله محیط بالکافرین مطلب دا دی چې د دې منافقانو هم دغه مثال دی او چې د دو ته یعنې حق هغه په دو کې اثر نه کوي او دا یعنې دو یعنې په دې حالت باندې الله تعالی او دو له مرګ راولي او الله تعالی احاطه کوونکی دی په مرګ په دو باندې علما و قدرتا بالکافرین په کافران باندې دا مینس کې دا جمله مستأنفه ده والله محیط بالکافرین پیغام دا دا ما خو دا غو سر مثال چې کنه او دا یعنی د جمله مستأنفه پکې ده یکاد البرق یخطف ابصارهم الله دا اوس کلام الهی دی بیا پکې ادخال راغی یکاد البرق الله وی چې قریب ده چې برېښنا یخطف ابصارهم وتختی نظرونه ده یخطفو معنا اخذ الشیء بسرعت په جلتۍ سره یو شي ته وتختی سړي معامله کې یو شی ته واخلي د دو دا نظرونه هم الله تعالی یعنې لرې کړي او دې برېښنا سره الله تعالی دا وسوځي کلما اضاء هر کله چې رڼا شي لهم دو ته مشوا فیه نو دا د دو مثال اوس د دې سره ورکوي چې کله د دې منافقانو داسې مثال دی چې کله موقع سخت راشي باران برېښنا او ګړز ګړوز دا موجود شي
نو بیا دو یعنی مطلب دا دی چې وګونو کې بیا ګوتې ږدي او یاره پې وي نو دو هر وخت کې په یره کې وي ځکه چې مؤمنانو ته وي چې آمنا کافر سره چې رؤسا سره یو دي شنو هغو ته وي مونږ تاسو سره نو همیشه دو په یره کې وي خو چې کله رڼا شي یعنی دو وي چې آمنا نو مشو فيه دغه رڼا کې دو لږ تللو کې او چې بیا وایي چې موږ هغو پورې ټوکې کولې مؤمنانو پورې موږ تاسو سره کفارو ته وایي نو تیارې شي وایي دا ازلم علیهم نو قامو بیا دغه وخت دو ودرېږي او رکاو شي نو دا د دو زندگی داسې ده چې په همیشه دپاره دو متردد دي او سرګردانه دي ولو شاء الله کو غواړي الله تعالی لذهب بسمعهم الله به بوتلو کی په غوګونو د دو باندې بسمعهم یعنی باسماعهم پاورېدلو د دو قوت هغه چې کوم اواز اورېدل سمع خو دا مکان دی کنه اسماع اورېدل هغه اورېدل به الله تعالی نه مخې که غوګونه یو به اورېدل به نشي کولی و ابصارهم او دانګې بصیرت او رڼا د سترګو ده ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی علی کل شیء شاءه په هر چیز باندې چې وغواړي الله تعالی قدیر الله قادر دی په دې باندې کل شیء شاءه هر شی چې وغواړي شیء دی یو چیز نو قدیر الله تعالی هغه باندې قادر دی ومنه اذهاب ما ذکر بو وجه الله تعالی دونه سمع ابصار په دې باندې قادر دی الله تعالی نو د دې وجه دا د منافقانو بحث دی ذکر راغی دا تمهید ختم شو په دې ځای تمهید د سورۃ بقره تمهید ختم شو دا بیا د دې نه بیا خوا په داوا د سورۃ کې شروع شولا او په دوه حصو باندې اولئک هم المتقون پورې ودا یو حصہ ذکر کی بیا ودا غیر افا تر اخر د سورۃ پورې بیا دوه حصے بس ته بده اللهم صل علی